ها بسم الله الرحمن الرحیم ها مړني تاسو خو دې سیزن کې راغلی ښه ښه تر کوم ځای پورې میلی و فارم کې و بټن یې منو کار وکړه مشکلات خو نشته بټنو کې This is called memo and this is numbers. ها بٹن پورې مو ویلې صحیح شو دې نه پس ګورم سر څه شی دی کمبو باکس او لیست باکس دی پوه شوې دا دواړه ډېر اهم کمانډونه دي په هغه کې ایم ایس اکسس کې صحیح دې باندې موږ مکمل سرچینګ کولی شو صحیح یا د بل د فیلډ ډیټا موږ دې خوا دې فارم ته راوړلی شو صحیح شو د بل ټیبل ډیټا صحیح ده ګوره اول خو دا ده چې زه بل ټیبل ډیټا راوړم دلته کلیک کړه زه یو بل ټیبل جوړوم صحیح ډیزاین فار ایگزامپل زه لیکمه ID name post salary پوسټونه کې زه انټري کوم close table 2 no primary double click ID 1 2 3 4 5 6 صحیح ګوره کلوز فار ایگزامپل هغه ډیټا زما دلته پکار ده ځان ته یو لیست یا کوم فیلډ کې دننه زما پکار ده صحیح شو دلته کلیک کړه ډیزاین ته او ډیزاین کې فار ایگزامپل څه جوړ کړه کمبو باکس صحیح کلیک دی دلته مې پکار ده مطلب زه دا معلوموم چې ما سره بل ټیبل کې څومره پوسټونه دي صحیح شو یا سیلریان یې څومره ګوره وایي I want to combo box look up the values in table or query زه ورته یا ټیبل کې یا کیوري کې ویلي ماته دلته پکار ده صحیح ګوره نیکسټ پکې ته دې کوم ټیبل نه ډیټا ته دې خوا ټرانسفر کړې زه ورته ټیبل 2 نه ټرانسفر کوم نیکسټ پکې صحیح کومه ډیټا ټرانسفر کړې زه ورته دې کې زه څه مطلب سیلري یا پوسټ ټرانسفر کوم یا مثلا څومره سټاف دی هغه زه ګورم صحیح ده کلیک وکړې ډبل کلیک وشو صحیح نیکسټ پکې تا ته وایي اسینډینګ ترتیب ورکړې که نه ورکړې ترتیب صحیح شو زه ورته نیم دی نیم ته ترتیب ورکړې اسینډینګ یې کړه یا ډي اسینډینګ یې کړه صحیح شو نیکسټ پکې دا ګوره علي احمد کریم فرید نخیر کې څوک راغلی ولی راغلی کلیک کا دا ګوره فینش یې کړه نیکسټ فینش صحیح دا راشه دلته کېده ورته ګوره کلیک دا ټول ستا خپل سټاف باره کې څه درکوي ډیټیلز درکوي صحیح یو کار یې خو دا دی صحیح بل کار څه شی دی دې کې ته په خپله هم ویلیو لیکلی شي کلیک کا مطلب یاداشت لپاره ته ویلیو لیکي آی ویل ټیپ دی ویلی په ټیبل کې مونږ دا ویلی و یاد هم شي دا ګوره څو کالمونه ویلیو دی په کار دی 2 3 4 پکې ویلیو لیکلی شي صحیح څلورم کار دریم کار دا دی فار ایگزامپل زه ورته دلته زه سرچینګ کوم صحیح مطلب ما سره سټاف ته ډېر غټ لیست دی صحیح ده رول نمبر دی یا سیریل نمبر دی نو دې کې سرچینګ ډېر مشکله دی ته بل ته راشې څه به جوړ کړې ورته کمبو باکس به جوړ کړي او کمبو باکس یې ولن دی هغه واخلي فایند د ریکارډ مای بیسډ آن د ویډیو سلیکټ ان مای کمبو باکس ما ته ریکارډ پیدا کوه چې کوم ویلیو ما سلیکټ کوه کلیک کا نو ته به آی ډي باندې دا پیدا کړې ځکه آی ډي چې د یونیک ده پوه شو جوړه نه لري صحیح ده که نه نو اوس که زه نیم پیدا کړم که نیم فار ایگزامپل احمد راشي کېده چې احمد 2 دانې دلته خو ما سره فیلډ یو دی که نه نو 2 احمد به څنګه ماته پیدا کېږي صحیح نو ته ورته همیشه څه باندې پیدا کړې آی ډي باندې به پیدا کړې دلته کلیک کړه نیکسټ آی ډي فی الحال نه ده اساین شوې ګوره نیکسټ فینش وکړې دلته راشه کې دلته نوم ورکړه
ماوس یو کلیک خراب شوی دی کلیکینګ نه کیږي فار ایگزامپل لیکم چې هر شو ده ریکارډ صحیح شو ریکارډ دی باید پیدا شي سنټرایز یې که بولډ یې که او دلته کې فار ایگزامپل یو ساده فریم ورک او فریم ته بیکګراوند ورکه خو ډېر پوخ شو رایټ کلیک وکړه څه وخت راځي کې پوزیشن سینډ بیک صحیح ور رن کم او دلته ډیټابیس کې څه کولی شي سرچینګ کولی شي فار ایگزامپل ریکارډ 8 شو علي صحیح شو ډرایور سیلری دومره صحیح شو چیرته اوسیږي کابل ریکارډ 8 کړه صحیح فار ایگزامپل والی شو ټیچر سیلری دومره چیرته اوسیږي د مزان صحیح 8 ریکارډ صحیح بل څه شو فار ایگزامپل کمال شو ورکر شو صحیح شو سیلری دومره چیرته اوسیږي دا بس افغانستان ورته ولیکي صحیح ګوره کلیک کنه ګوره هغه 3 ریکارډونه ودلته ماته راشي صحیح دا ډیټا به ریفرش کوي بیا دلته یو بټن جوړ کړي ریفرش بنو صحیح شو بټن کې واکه تاسو ته یاد شي ریفرش بنوم ډیټا زه دا خیره کلوز کوم دا کلوز کوي یس فارم کلیک کا دا ګوره ټوله ډیټا دلته راغلی ده کم ریکارډ پکار دی فار ایگزامپل زه ورته چې ماته ریکارډ نمبر 2 پکار دی داسې هم کولی شي چې ته پیدا کړې خو داسې هم کولی شي کیدلی چې تا د سیریل نمبر معلوم نه وي هغه کس راشي ډایرکټ تا د سیریل نمبر وي 1000 کسانو کې ورته څنګه سیریل نمبر دغه کوي ګورې به وربه چې ودرېږه دا کم یو دی صحیح سمپل دلته کلیک کړه تا ته وایي چې مطلب دریم سیریل نمبر دی څنګه چې انټر کې نو ګوره دلته کې دریم سیریل نمبر به تا ته پیدا کړي چې دا داسې دی صحیح وی دویم سیریل نمبر دی انټر دا ګوره دلته به تا ته ریکارډ شو کې اول سیریل نمبر دی انټر ډایرکټ به تاسو شو کې ریکارډ به درته شو پوه شو مطلب باندې مطلب دا زمونږ زیات ډېر زیات استعمالیږي په هر یو ډیټابیس کې دا 100% ته استعمالولی شي خپل اسانتیا دپاره سرچینګ دپاره صحیح مسله خو نشته دی کې بل سیم ایز ا کمبو باکس په شانتې موږ سره شی لیست باکس دی دا صرف یو لیست کې تا ته راولي صحیح ویلیو دلته کلیک کړه فار ایگزامپل دې لاندې لیست باکس جوړ هماغه کار دی وینې ریکارډ ټایپ فاین صحیح کلیک کړه څوک آی ډي نیکسټ 3 آی ډي راغلي بس فینش یې کړه دیزې کې صحیح ده وردلته کېده نو دا ګوره یو لیست شکل کې راځي تا ته چې کوم آی ډي دې پکار یې سمپل کلیک پې کوه تا ته به ښیم پوه شو مطلب باندې یو موږ سره کمبو دی بل موږ سره څه شی دی لیست باکس دی صحیح ښه دې نه علاوه سټریټ لاین دی دې خو څه مسله نشته مطلب کوم دی کې لاین وغیره په کاریږي ته تېرولی شي صحیح شو فریم کې مې هم درته کار وکړه صحیح ده دې نه پس موږ سره څه شی دی باونډ آبجیکټ دی یو باونډ آبجیکټ دی یو څه شی دی ان باونډ آبجیکټ دی صحیح شو یو چې دی په ډیزاین کې کار کوي صحیح ده او بل چې دی په ویو کې کار کوي دا مونږ ډیزاین دی اوس پوه شولې که زه دلته کلیک کوم ویو نو ګوره مونږ ته ویو ښکاره شو صحیح شو دلته زه راځم ګوره کلیک کا زه ورته دلته فار ایگزامپل یو پکچر زما په کار دی یا د کمپنۍ باره کې څه لوګو انفارمیشن زما په کار دی زه اخلم ګوره باونډ آبجیکټ اوکې کا صحیح ګوره رایټ کلیک دا اوس دلته کار نه کوي دا چیرته کار کوي ویو کې کار کوي دلته کلیک کړه دا ګوره انسرټ آبجیکټ فار ایگزامپل زه په ایکسل کې یو چارټ جوړم صحیح شو خپل د کمپنۍ فاینانشل رپورټ او دلته راځم زه دې کې دغه اخلم ورته دا ګوره وی کوم پروګرام نه هیلپ اخلم ورته مایکروسافټ ایکسل چارټ دلته جوړم کلیک کا دا ته وګوره مایکروسافټ ایکسل چارټ په دې کې دننه اوپن کړي په دې کې ته خپل چارټ څه کولی شي ډیزاین کولی شي ایکسل خلاص کړه دا ګوره ایکسل تا دلته اوپن شو څه قیصه دلته استعمال ته چارټ استعمالولی شي پوه شي مطلب باندې صحیح څه رقم دغه چې کې دیزي کې تاسو ټوټل ډیټیل بیا اویلیبل دی صحیح نو دیزي نه ته کار کولی شي فار ایگزامپل فوډ شو ګیس شو ماډل شو ته په خپله ټول ډیټیل ورته ولیکه چارټ باره کې به یې کلیک کړم هماغه چارټ به تا دلته راشي د چارټ وګوره صحیح ده یا فار ایگزامپل ډیزاین دپاره د کوم فوټوشاپ وه یا بل سافټویر استعمالوي نو په ان باونډ کې ته دا یوز کولی شي صحیح ده نو دا موږ سره څه شی و
باند فریم صحیح همدې سره ګوره ریلیټډ څه شی دی ان باند دی دا هم همدغسې سیم کار کوي خو ماته چې یو ویو کې کار کوي بل په ډیزاین کې کار کوي اوس ګوره دا ډیزاین کې دننه کار کوي دلته فور ایگزامپل ایکسل چارټ اوکې کا دا ګوره ایکسل چارټ به تا دلته اوپن کړي صحیح نو بیا دې کې ته دننه خپل کار کوه صحیح ویو کې ولې نه ښي دا ګوره شو کوي خو کار هلته ډیزاین کې کېږي ښه خبره چې ډیزاین کې کار وکړي دی خو هغه کار بهته راولي صحیح شو یو ډیزاین کې دی بل موږ سره په ویو کې دننه کار کوي صحیح مشکل خو نشته دی کې خو صحیح مطلب چې راوځي خو فیلډونه تا سره یا سنګل فیلډ دی که نه اوس ګوره اوس نوم دی احمد ما کلته احمد راکېلی چې احمد درې دانې تا ته به څنګه روباسي درې احمد چې تا سره فیلډ یو وي ګنجایش د یو کس سرچ کولی ته درې خو پکې نشي سرچ کولی صحیح بیا دا خپله کنفیوز کېږي صحیح څنګه بل ټیبل کې هغه دپاره به مونږ سرچ کیوري جوړو پوه شوه بیا سرچ کیوري باندې کار کېږي صحیح ده ښه دې نه پس مو سره څه شی دی ګوره آپشن ګروپ دی صحیح شو آپشن ګروپ څه ته وایي آپشن ګروپ چې دوه قسمه دی صحیح شو یو اټومیټیک آپشن ګروپ دی یو څه شی دی مینوال دی هغه د میجیک وایند سره میجیک کنټرول سره کار کوي پوه شوې کنټرول ویزرډ کې چېرته لګېدلی یو زه فار ایگزامپل ته ورته آپشن جوړوم ګوره زه آپشن دلته جوړولی شم فار ایگزامپل زه ورته یم دلته جینډر یا د دې زه میل جینډر اخلم یا څه اخلمه فیمیل اخلم صحیح نو دوه جینډره دي که نیکسټ تا دې خطه څه اخلي آپشن بټن اخلي دا ګوره مو سره آپشن بټن دی چیک باکس اخلي دا چیک باکس دی که ټوګل بټن اخلي وایي دا څه شی دی ټوګل بټن صحیح شو څه رقم سټایل کې راشي دا ټول شی دي سټایلز دي صحیح شو جم شیډو ورکه ګوره نیکسټ که تا ته نوم ورکم زه ورته نوم ورکه سلیکټ د جینډر یا سلیکټ جینډر فینش پکې صحیح شو فینش دی که دا داسې لږ راومې څه لاندې راوله صحیح ده ګوره کلیک اوس ګوره وایي سلیکټ جینډر که ګوره زه میل سلیکټ دی که نه فرض که زه فیمیل سلیکټ کوم نو میل څه کېږي ان چیک کېږي مطلب دا یو سویچ شانتې دی چې یو آن کې بل سایډ به آف کېږي چې یو سایډ آف کې بل به آن کېږي صحیح شو صحیح او که ته غواړې چېرته زه ملټیپل سلیکشن وکړم مطلب یو نه زیات سلیکشن وکړم نو هغه دپاره به موږ ویزرډ نه هیلپ نشو اخیستلی هغه دپاره به ویزرډ ته آف کې بیا به ته سنګل آپشن یې اخلي فار ایگزامپل دا سټوډنټ دی دې دپاره زه دغه جوړوم فارمونه دغه آپشن هلته جوړوم صحیح کنټرول سی کنټرول وي دلته زه فار ایگزامپل یو لیبل اخلم صحیح شو لیبل کې لیکم چې select the branch صحیح شو for this employee صحیح مطلب موږ سره برانچز دي ما سره اول برانچ یې فاینانس دی صحیح سیکنډ برانچ فار ایگزامپل ما سره دلته کې آی ټي دی थर्ड ब्रांच में सर फॉर एग्जांपल तक कि अकाउंटेंट दे और सलोरम ब्रांच में सर फॉर एग्जांपल तक छे दे मैनेजर ब्रांच सही मतलब दे डिटेल چې تاسو آیډیا پې کلیر شي صحیح شو اوس ګوره کلیک کا وی برانچ ورته سلیکټ اوس کله چې دا کس آی ټي افیسر امي صحیح شو کنه څه شي منیجر امي نو ګوره دوه فیلډ دي لپاره زه په ایټ ا ټایم څه کولی شم سلیکټ کولی شم صحیح شو که چېرته دا کار ما د میجیک ویزرډ نه کړی وی کنټرول ویزرډ نه نو بیا به چې یو به مې سلیکټ کوه بل به ځان څه کوه پرېښوده نو دې کې ګوره زه اوس ملټیپل دغه سلیکټ کولی شم صحیح دا ګوره دا سلیکټ کړه دا سلیکټ کړه دا سلیکټ اوس که ته پرنټ پریو کې وګورې دا فارم دې کس ته پرنټ کې نو ګوره دې کې به آلریډي مخکې نه سلیکشن شوي صحیح دا ګوره صحیح دا اوس ګوره ما خو هلته یو فیلډ واخیسته که نه
صحیح ده ګوره څوک دی علي دا ګوره ولي دپاره هماغه شی سلیکټ شوی دی هماغه سرچ بار راغلی دې دپاره باید ته به پیج بریک استعمالوي صحیح شو ته به څه استعمالوي پیج بریک چې هر یو امپلای په جدا جدا پیج کې راشي صحیح ده دلته ګوره موږ سره آپشن دی پیج بریک دا به هلته لاندې داسې کش کړي صحیح دا دې کش کړه راشه وګوره اوس هر یو امپلای به جدا جدا پیج کې راغلی څوک دی امپلای نمبر 1 صحیح شو امپلای نمبر 2 امپلای نمبر 3 صحیح شو مطلب هر امپلای دپاره جدا جدا پیج څه کېږي تیارېږي څه واسطه باندې پیج بریک واسطه باندې صحیح ده ښه په دې باندې پوه شو که نه انشاءالله څه مسله خو نشته همدغسې ټوګل هم استعمالیږي صحیح شو که ټوګل کې کار کوي ټوګل کې هم استعمالیږي بل موږ سره څه دی ټیپ صحیح ده ټیپ څه ته وایي دا ګورې که نه ګوره هوم کریټ دا ګوره څنګه چې کله کې لاندې دې معلومات راځي دا ګوره دې انفارمیشن دې ته ټیپ وایي ښه ورډ 2007 یا 2010 چې هم جوړ شوی هغه ټول په ټیپس کې جوړ شوی دی که تاسو مطلب داسې ښایسته پروجیکټ جوړوئ صحیح شو هغه کې تاسو ټیبل ایډ کوئ صحیح ده مطلب ډېر فارمونه ټیبل تاسو ښه خبره چې د ټیپ نه کار واخلئ چې هر فارم خپله خپله ایریا معلوموي صحیح فار ایگزامپل کلوز کومه ده یس زه جدا فارم اخلم صحیح ده بلینک فارم دا فیلډونه تیا خوا او غواړم تاسو جوړ کړم ټیپ کنټرول جوړ کړم څه راغله ده کلیک ګوره اول پیج صحیح شو اول پیج کې فار ایگزامپل زه لیکم څه شی ټیبل انټریز صحیح ګوره څه جوړ شو ټیبل انټریز سیکنډ پیج کې فار ایگزامپل زما څه جوړ شو سرچینګ ایریا څه جوړ شو سرچینګ ایریا بل پیج دې په کار شو دلته کلیک کا دا ګوره څه دی ټیپ صحیح صحیح شو نیکسٹ کې فار ایگزامپل زما په کار شو ته راشه فار ایگزامپل فارمز صحیح بلکې زما په کار شو فار ایگزامپل reports صحیح شو بلکې ما په کار شو فار ایگزامپل other information چې بل پیج کې زما په کار شو څه شی final reports صحیح نو ګوره اوس زه په هر پیج کې خپل خپل د ریپورټ دغه انټري ټیبل جدا ځای جوړولی شم سرچینګ جدا فارم جدا هر څه جدا جوړولی شم پوه شو مطلب باندې صحیح اوس ګوره فار ایگزامپل زه بټنې جوړوم دلته زما ټیبل انټري بټنې دي صحیح ویزټ آن کا صحیح شو فار ایگزامپل زه کومه دې باندې ټیبل اوپننګ شته که نشته دلته table opening is not available صحیح نو ټیبل اوپننګ به ته د بیا د مایکرو نه جوړې صحیح دلته به راشي او څه به واخلې اس اگزامپل د خیره مایکرو باندې به خبره کوو صحیح شو ګوره کلیک کا مایکرو ټایم اوپن ټیبل اوپن ټیبل صحیح شو کم ټیبل اوپن کا فار ایگزامپل دغسې ماته ټیبل 1 اوپن کا صحیح شو F12 ټیبل 1 صحیح اوپن کا ماته څه شی ټیبل 2 F12 ټیبل 2 صحیح همداسې ګوره اوپن فارم صحیح کم فارم اوپن کا ټیبل 1 په نوم یو فارم دی صحیح شو F12 په بلې کې څه شی اوپن فارم همداسې اوپن کیوري ریپورټ وغیره ټول به داسې جوړی اوکې کې به بیا به راځي چېرته ټیپ کنټرول کې بلته دا کار کوي کلیک به کې ډیزاین ته به لاړ شي صحیح شو ډیزاین کې بټن او بټن کې بلته څه اخلي miscellaneous صحیح شو رن میکرو نیکسٹ کومه میکرو یو ټایم ټیبل 1 اوپن کلته صحیح شو رن به کې وبلې کې څه ټیب اوپن ټیبل صحیح سیو کلیک همداسې ګوره سرچینګ ایریا اوس فارم ایریا شوله موږ خو دوه دانې آپشنونه جوړ کړه صحیح ده نو خیر دلته هم کار وکړو
ټایم څه وکړه miscellaneous run macro next څه واخله open forum صحیح شو next finish پکې اوس ګوره فرض کړه تا ټیب خلاص کړه ګوره open table فارمونه خلاصې فارمونه جدا ایریا تا سره سرچینګ تا سره جدا ایریا ده ریپورټ جدا ده هر څه تا سره جدا جدا ایریا اویلیبل ده صحیح ټیبل اوپن کړه دا ګوره ټیبل ډایرکټ دې نه اوپن کولی شي صحیح شو فارم دې په کاري کلیک کړه ډایرکټ فارم دې نه اوپن کیږي پوه شول مطلب باندې نو دا کار موږ سره څه شی کوي ټیب کنټرول کوي بالکل دا خو ته چې پروجیکټ جوړی کنه نو پروجیکټ خو تا سره یو دوه ټیبل نه ته خو تا سره لس ټیبل نه زیاته خبره مخکې ځي کیوریان راځي ټیبل راځي فارمونه راځي نو دغه دپاره به تل د هر یو جدا جدا سیکشن جوړی صحیح شو ټیب کې دغه مینیو په خپله ګوره دی جوړ کړي دي ټیب کې جوړې کړي دا ټیب کنټرول دی دیز نه دیز پورې ټوټل ټیب کنټرول دی صحیح ګوره دی کې بیا پیجونه اچوي لکه ارینج شو کریټ شو ہوم شو نو هغه کې دننه بیا څه اچولي دي او کمانډونه اچولي دي پوه شو مطلب باندې صحیح ها نیکسٹ موږ سره څه شی دی کې چارت دی فار ایگزامپل کمپنی فاینانشل ریپورټ چارت کې ګورل ته کتلی شي صحیح کم ټیبل 1 نه جوړې که ټیبل 2 نه جوړې چارت خو هم زده یي لږ څه صحیح شو دا ګوره سره کم ریپورټ ورته هم داسې ریپورټ ماته جوړ کړه نیکسټ کا صحیح تا ته وایي آی ډي باندې جوړې پوسټ باندې ورته هم بالکل فیلډ فرام چایلډ چارت فرام آی ډي صحیح که زه ورته هم نه چارت فرام څه شی جوړ کړه سیلري جوړ کړه سیلري راواخله صحیح شو نیکسټ کا صحیح شو فینش کا نو ګوره تا ته به سیلري ټوټل ډیټیل دلته شو کړي صحیح دلته راشه فار ایگزامپل څوک دی لکه دلته year ولیکه صحیح شو صحیح یا year دی خوا ولیکه هلته ولیکه څه شی لکه year 2011 year 2012 او year 2013 صحیح شو فار ایگزامپل دیکھ چې آی ټي آفیسر څومره سیلري وړې ده صحیح شو منیجرانو څومره سیلري وړې ده او ورکر څومره سیلري وړي صحیح شو او دا بل فیلډ مې نه دی پکار صحیح دلته ورته سیلري ټایپ کړه فار ایگزامپل دې سیلري دومره دې کال کې ټوله تلې ده دې کې هم دومره تلې ده او دې کې سیلري چې ده دومره تلې صحیح وایي دې کې دومره سیلري صحیح شو کلیک کا کلوز اچھا ټیبل دې سرچ کړه دا ګوره تا ته به شو کړي ټوټل صحیح شو کلیک رن فائنل ریپورټ ګورې فائنل ریپورټ دلته کې کتلی شي دا ولې داسې شو دې کې څه پرابلم راووت نه نفرونه خو دوه نه وو نفران خو ډېر وو شی ټیبل 2 راغلی نو ریپورټ خو ما نه ټیبل 1 جوړ کړ ټیبل 2 پکې د کم طرف نه راوغورځېده ریپورټ خو د ټیبل 2 وو ډیزاین ته لاړ شه کلیک دا ګوره ټیبل 1 نیکسټ کا دې طریقې سره جوړ کا فینش کا صحیح فرست کوارټر سیکنډ کوارټر رن کړه صحیح ریپورټ وګوره نه صرف علی تا ته شو که بیا هم صحیح ریپورټ نه شو کوي پوه شوې چې صحیح ریپورټ شو کی کنه دا ټوټل درته جمع کوي سم علی موږ د موږ سره خو ریکارډونه ډېر دي یو ریکارډ خو موږ سره نشته چې موږ ته صرف سنګل چارت شو کی څه شو چارت ټیبل نیکسټ آی ډي نیکسټ چارت واخله نیکسټ نو ګوره سم آف سیلري صحیح شو دې خوا نیم راځي دې خوا څه راځي آی ډي راځي صحیح شو زه ورته دې خوا ماته سیلري شو که صحیح
او دې خوا ماته لاندې نمونه شو که یا پوسټ شو که صحیح شو او دې خوا نیم ټیک دی نیکسټ که so you cannot specify only the data the access field series remove this data from ټیک دی کې څه ولې مسله را پیدا شوله next click id versus id का सही शो salary का next finish دا بیا دې طریقې سره چارټ تا ته شو کا دا کلوز کا علي ان کمال صحیح شو دا د تا ته ریپورټ یو بس صحیح شو مطلب تا سره دوه فیلډونه او که درې وو ما سره فیلډونه درې دي نو بیا ماته دوه کسانو ریپورټ شو که علي ان کمال بل فیلډ و موږ سره درې فیلډونه موږ سره و که نه ډیزاین ویو ته لاړ شه ټیبل وګوره دا هم سره درې فیلډونه دي ولي پکې موږ ته نه دی شو کړی صحیح څلور سوه نښې دا ګوره ته موږ ته شو کړي لکه دې دومره دي نه ډي نمبر 1 او id نمبر 2 دومره دي صحیح شو دا درې مطلب دې مقابله باندې کم دی فیسي ځکه موږ ته بیا هلته نه شو کېږي صحیح اوس د هر سټاف ته خپله چارټ ریپورټ څه کولی شي معلومولی شي صحیح شو فیلډ به فیلډ اخلي id به په id باندې اخلي کلیک که بیا ګوره ډیزاین ډیلیټ کېږي دې ځینه صحیح شو بل پکچر دی انباونډ خو موږ ویلي صحیح ده بل موږ سره څه شی دی پکچر دی فار ایگزامپل زه غواړم چې دې ډیټابیس بیکګراونډ کې څه ولګوم یو پکچر ولګوم صحیح شو یا فار ایگزامپل ما سره کوم فارم دی غواړم دې فارم سره خپل کمپنی پروډکټ پکچر راولم یا کوم بل شي پکچر راولم دې ته زه پکچر اچولی شم کلیک که دلته مې ایمیج پکار دی دلته راوستلی شي صحیح کلیک صحیح شو اوس غواړم فار ایگزامپل د بیکګراونډ لپاره ښایسته شانتي ډیزاین جوړ کړم صحیح شي فوټوشاپ کې کورل ډرا کې هر پروګرام کې جوړوي پکچر مې به ایکسپټ کې راولي او هغه نه پس به څه کې کوم ایریا پورې پکار دی دې ایریا کې پکار دی فل صحیح شو دلته فل ایریا کې به څه واخلي مطلب پکچر thumbnail سره کوم پکچر فار ایگزامپل داسې پکچر زه لګوم صحیح شو یا دې شکل کې پکچر لګوم سره کوم پکچر چې به کار خپل ډیټابیس لپاره به سلیکټ کړي مطلب دا پکچر اوکې صحیح اوکې دی که رائټ کلیک سوا وکړي پوزیشن کې څه واخلئ سینډ ټو بیک صحیح شو نو ګوره ډیټابیس بیک کړه خو اوس هم ټوټلی دا فټ نه دی پراپرټي ته بیا لاړ شي صحیح شو پراپرټي کې د دې ویډ او هایټ صحیح دی پوه شوې الاینمنټ هم صحیح دی سنټر کې دی picture trailing صحیح picture jpg visible source دلته د دې هغه وګوره picture size وګوره zoom دی که نه ته stretch که صحیح پوه شوې ګوره stretch دی که سران که ګوره ټوټل ډیټابیس کې دا پکچر څه شو ایډ شولو صحیح کوم فیلډ چې اخلي هغې نه ورته پکچر به تا ته راځي صحیح ده دا خو دې ځای کې وشو او که دې پراپرټي نه جوړی دې پراپرټي نه هم ته سمولی شي صحیح دا ګوره پکچر ټریلینګ دی پکچر څه شی نن دی صحیح ده زه ورته یم دغه پکچر چې تر دې ځای پورې باید چې راشي صحیح ده اوس وګوره تا ته هاف شو کېږي که نه زه ورته یم همدغه پکچر باید چې فل راشي نو دا دې ځای پراپرټي بیا واخله کنټرول پراپرټي ډیزاین ډبل کلیک پکچر څه لیکلی دی نه نه لیکلی که نه سلیکټ که ګوره مطلب زه به هلته خیره بل پکچر ولګوم صحیح شو اوکې صحیح دا ګوره پکچر بره ځای کې هم تا سره څه شو ایډ شولو صحیح بیا دې کې هم هغه سایز دی کلیپ راولي سټریچ راولي سره کم نو زه ورته سټریچ که چې فل پیج کې راشي صحیح ګوره رن ته خپل ډیټابیس ته کمپلیټلی پکچر هم ایډ کولی شي صحیح پوه شو مطلب باندې بیرته ډیلیټ کې هم دلته به راځئ او دې کې به څه اخلئ پکچر صحیح شو پکچر بلته کلیک کړئ دا به ډیلیټ کړئ چې دا نن شي صحیح شو او دې ځای نه هم پکچر ډیلیټ کړئ هلته به کلیک کړئ دا ګوره څه لیکلی جیپیک انټر دې ځای نه هم ختمېږي صحیح ښه نیکسټ موږ سره دې ځای کې پیج بریک خو مې ورته ویلې صحیح شو
بل موږ سره څه شی دلته کې هایپر لینک دی فار ایگزامپل ته خپل کمپنی ویب سایټ لیکي کلیک کا هایپر لینک دلته اچولی شي لکه ویب سایټ دلته کې ډي فیلډ کې دی صحیح شو دلته کلیک کا ویب سایټ ورته اچولی شي لکه www.yahoo.com صحیح نو دا سره کوم فیلډ جوړ شو د هایپر لینک فیلډ جوړ شو صحیح بولی که کمپنی ویب سایټ که څوک دې باندې کلیک کوي ډایرکټ کمپنی ویب سایټ به څه کیږي اوپن کیږي صحیح شو نیکسٹ موږ سره دی کې ډیزاین کې څه شی دی اٹیچمنٹ صحیح اٹیچمنٹ هغه وخت کې تاسو سره کار کوي کله چې اٹیچمنٹ په ټیبل کې تا اخیستی پوه شئ نو بیا دې نه ته ورته هغه اٹیچمنٹ څه کولی شي جوړولی شي پوه شو ماته ګوره څه لیکلي اوس انبورډ اٹیچمنٹ لیکي صحیح هلته کلیک کا صحیح دا ګوره دا اوس کار نه کوي وی مینیج اٹیچمنٹ نو ته به د ټیبل نه فیلډ جوړی د ټیبل فیلډ نه به سره اخلي هلته به اٹیچمنٹ اچوي بیا به اٹیچمنٹ دلته راولي نو هغه نه پس به تا سره بیا دا اٹیچمنٹ کار کوي اٹیچمنٹ تاسو ویلی هم و صحیح شو یو لینک و او بل څه شی و اٹیچمنٹ و صحیح نو که ته اٹیچمنٹ نه کار اخلي ته به هغې ځای کې ورته څه جوړی اٹیچمنٹ به ورته جوړی صحیح شو بس د دې ځای پورې که نه نور مخکې ووایي